ملګرو په دې لاره باندې یو ناوې تېرېده چې دې ځای ته راورسېده هغه ځمکې راښکه په دې د جنج راتلو دا ناوې وه او د دې بېزتي وشوه که بېزتي کېده ډاکوان هم پخواني ډاکوانو سرکشه به نو هغې چې ته دا اواز کړی چې یا الله زما پرده وساتي بیا په دې ځای ښخه شوه په دې ځای کې دننوته په دې ځای کې ننوته حیران دا یم کتونکو ګناه د غله وه چې راتله بېګناه ناوې لوټ کوله د بېګناه ناوې عزت یې لوټ کو غل په ځمکه دننه نوتو ناوې دننوته دلته کې زما دا ذهن چې کوم دی هغه کنفیوز شي دا لاره پخوانۍ لاره وه شاړه لار وه د قافلو لار وه او قافلې خو به پخوا لوټ کېدې هم ډېرې او خاص کر دا علاقه خو اوس په دې نن تاریخ کې دومره غیر آبادي علاقه نو په هغه تاریخ کو به ضرور وه چې آبادي خو به بالکل نام و نشان بنو ناوې ته چې کله دا محسوس شوه چې زما د عزت د لوټ کېدو یا زما سره د سامان چې کوم دی د هغه د لوټ کېدو خطره ده وایي دلته یې ویل چې یا الله ته زما پرده وساتې هغه ناوې ډایرکټ ځمکې راښکه دلته کې ملګرو په دې لاره باندې یو ناوې تېرېده چې دې ځای ته راورسېده هغه ځمکې راښکه ځمکې ولې راښکه ټول معلومات درکو په دې ویډیو کې راځئ زموږ سره دا ویډیو پوره وګورئ تاسو ته به ښکاري دا وګورئ په دې لاره باندې یو جنج تېرېدو ناوې وه ناوې چې دې مقام ته راورسېده دې ځای ته وایي دلته کې پې غله راله د هغې د عزت د لوټ کولو دپاره یا هغې سره چې کوم کالې پترې یا دغه شانتې څه سامان ورسره ناویانو سره چې څه هر څه ورته چا کړي وي هغه نو وایي هغه تې غلو لوټ کولو دې ناوې ته چې کله دا محسوس شوه چې زما د عزت د لوټ کېدو یا زما سره د سامان چې کوم دی د هغه د لوټ کېدو خطره ده وایي دلته یې ویل چې یا الله ته زما پرده وساتې هغه ناوې ډایرکټ ځمکې راښکه دلته کې د علاقایي خلکو دا وینا ده وینا نه بلکې پوخ یقین یې دی چې دا مای ګنګوري چې کوم ده دا یو پاکه ښځه وه په دې لاره باندې تېرېده یو بزرګه وه دلته کې په هغې باندې غله راله غلو چې کومه دی هغه لوټ کوله نو دلته کې ځمکې راښکه د خپل عزت د لوټ کېدو دپاره وایي هغې ژوند د لاسه ورکړ حیران دا یم کتونکو ګناه د غله وه چې راتله بېګناه ناوې لوټ کوله د بېګناه ناوې عزت یې لوټ کو غل په ځمکه دننه نوتو ناوې دننوته دلته کې زما دا ذهن چې کوم دی هغه کنفیوز شي زه حیران شوم نو رالمه چې د دې حقیقت به څه وي د علاقایي خلکو نه لږ شانتې معلومات کو د دې په باره کې چې آیا د دې حقیقت څه دی آیا دلته کې رښتیا ناوې راله دلته کې چې کوم دی په ځمکه باندې دننوته د خپل عزت د بچ کېدو دپاره یقینا زموږ په معاشره کې داسې قسمه ډېرې کیسې مشهورې دي چې ستاسو به عقل او ذهن هم نه ماني تاسو به ورته حیران شئ ملګرو دلته کې باقاعده دا خلک راځي سلی جوړ کړی دی جنډه ده پې او دلته کې هر وخت چې کوم دی پروګرامونه کوي یا راځي دلته کې عاشقان د خپلې عاشقۍ یا د معشوقې د غوښتو سوالونه کوي یا دلته کې راځي ډیوې لګېدلې وي او خپل انجوایمنټ کوي او خپل آرام او سکون دلته کې حاصلوي نور رایا نور معلومات د علاقې د خلکو نه اخلو چې د دې خبرې حقیقت څه دی خو ټول خلک دا پوخ یقین لري چې دلته کې دغه شانتې واقع راغلې وه د یو ناوې سره او دا مای ګنګوري ده وایي دلته کې په ځمکه باندې دننوتې وه او دا وګورئ دلته کې باقاعده دیوال هم شوی دی دغه شانتې سلی جوړ دی ورسره دغه مسجد دی ته پکې راوله روډ دغه مسجد دی دلته کې خلک راځي عبادتونه هم کوي ډیوې هم لګېدلي جاروګانې هم دي او دغه شانتې دا د مای ګنګوري علاقه ده دا یو بزرګه وه کې یو ځوان را سره موجود دی د نه به لږ شانتې معلومات کوو چې دې سره واقعه څه راله ښه څنګه حال دی ورور ښی خیر دي تاسو خیر شکر دی د دې ناوې سره څه واقعه راله چې دا په ځمکه باندې دننوته دا لاره پخوانۍ لاره وه شاړه لار وه د قافلو لار وه او قافلې خو به پخوا لوټ کېدې هم ډېرې او خاص کر دا علاقه خو اوس په دې نن تاریخ کې دومره غیر آبادي علاقه نو په هغه تاریخ کو به ضرور وه چې آبادي خو به بالکل نام و نشان بنو نو خلک به مجبورن په دې لاره تله راتله ځکه چې دا د تګ دپاره ډېره لنډه لار وه د قافلو دا چېرته تللې دا لار دا اکبر باچا کیلې ته هم تللې ده او داسې تللې ده په دې بسال باندې ګرځېدلې ده ډېرې لرې لرې علاقو باندې خو بعضې کې روډونه راغلي نو دا د دې لارې هغه نشانې روکه کړې ده لکه ختمه شوې ده که نه نو دا خو په دې ځای لکه دا مقامي خلک وایي چې په دې د جنج راتلو
دا ناوې او د دې بېزتي وشوه که بېزتي کېده ډاکوان هم پخواني ډاکوانو سرکشه به نو هغې چې ته دا اواز کړی چې یا الله زما پرده وساتي بیا په دې ځای ښخه شوه په دې ځای کې دننوته په دې ځای کې ننوته نه دلته کې ذهن خبره زما نه مني زه حیران شم چې ګناه د ډاکوانو او دننوته ناوې په ځمکه ته پکې څه سوچ لري بس کیدای شي هغه ناوې ډېره زیاته پرهیزګاره وه خدای سوال قبول کړی خدای د بېزتۍ نه بچ کوله خو لکه ټول پنجابیان دلته په دې عقیده باندې لري چې دلته ناوې وه دغه شان او دا ښخه شوې ده او دغه شان خواته ورسره دغلته بل قبر هم دی دغه هم د قافلې کس دی نوم یې هم پې لیکلی دی تاریخ هم پې دی تاسو به ورشئ کیمره به ورته وګرځوئ نو هغه هم د قافلې سره دغه تاریخ دی چې کوم وخت به قافلې تلې راتلې د اکبر باچا د وخت که نه بالکل بالکل حیران بشي ګرانو کتونکو په دې معاشره کې چې اوسېږي داسې عجیبه عجیبه کیسې او خبرې به واوري چې عقل او سوچ او بالکل ذهن یې نه ماني ښه دا معلوماتي ویډیو د لازمي مخکې د ملګرو سره شیر کړئ ستاسو په علاقه کې څه کیسه مشهوره ده لازمي زمونږ سره په کامنټ باکس کې خپله رایه شریکه کړئ